زرغون شان آباد بپریرا ورکم دا وطن بپا مثال زرغون خیل اتحاد زنده‌باد زرغون خیل اتحاد زنده‌باد زرغون خیل اتحاد زنده‌باد زنده‌باد چې څو پورې د سم وړي منډه درنه بالکل تیار یو کنه وړ کې ستاسو هغه به سره وي بالکل ټول کور خدای پاک ان شاء الله چې وکي وي ته پاک برکات تا دا یو قوم دا څه وو چې هغه پیغمبر لا دی وخت پیغمبر لا جبرائیل علیه السلام راولګ وغه ته وی چې دا قوم نه پښتنه وګه درې ځوبونه وته وخلوي چې دا غاظو خوخی که دا غاظو خوخی که بیتی پوکی خوخی کنه و بیتی پوکی و پکی دا دوان نورو خلقو چې صلاح وکړه مشرانو هغوی چې کمو د عذاب را باندې روغه مخکې قومونو باندې روغلي دي نو دا به بیا مو خوخوي څوک مو اتفاق خوخوو اتفاق در باندې ما راولي بل چې کوی راولي لکه نور هغه داسې وکړه هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه وخت لور الله پاک هغه وغلی وویل جبرائیل علیه السلام لور ویل چې خدای پاک هغه وایي چې موږ باندې بېلتې پوکي ما راولي مطلب چې موږ چې یو بل خو خښوو که مړېږو که نه الله پاک ورته ویل چې موږ ته ټوله ځوبونه لرې کړو چې دوی اتفاق وخت ده د اتفاق په وجه مې ته ټول لرې کړو نو الله پاک دی موږ مطلب چې موږ دا دعاګانې کوو و خپله به هم کوشش کوو چې اتفاق راشي نو انشاءالله دې کې به د ټولو د وړو زړو د ښځو نرو ټولو په دې کې خیر وي دا خبره خو مو مخکې کسان راغلي وو اوله مو کړې ده خبره داسې وه چې کله د سنیخیلو د غار خرڅ کړ ټغر یې ته وی ټغر د افغانستان والا خلک وو په دې ګیدړو کې اوسېدلي وو دغو باندې خرڅ کړ چې خرڅ کړ بیا د کوزه نه دا خلک راغلي وو ایمو د مشران په دې کې جرمن ملک وو په دې کې مطلب چې نور مشران وو د هغه والا ټول مره هر کلي نه پکې مشر راغلی وو و یو یې سره ټوپک والا راغلی وو هغه تلوف باندې کېناست دوله یې لیار بند کړه چې هلکه تو مونه پوښتنه نه کوو د غار خو مطلب چې دا مونه پاتې ده و تاسو داسې کار وکړه نو چې نوستو کار مه پیروه ګرمۍ موسم و ایک دنه کډه قبیله راپورته کړه یاره چېرته لوړ شو اوس که حجرې کې کینو نه مره بار له کینو دا هغه بیرو لرولو دا ځای کې بیرې وې دغو بیرې لاندو کېناستلو و دا ځای کې چې کوم ده اوس خلکو د کلي وله چا دال پخ کړي چا منصور پخ کړي وو روای خستلو په لای کې نو کوي مو نیکه په وخت مالدارم و دکانه و هغه ښه خبرلود سړی و هغه چرګه مال ولکړه چې مشران راغلي دي کوم والا مو دی مو مشران دي چرګه یې ولکړه وریجې پخې کړې وخلو چې مو په دا سار باندې راواخستې هغه ورته په سار کې خولې و زه به پېشارمېدم وړکی وم مو به د ولي لرو کوز کرولی وی چې دا غورځېږي سړی په دا ساره کې ده انیوا مې راته بس بیا مې په سار کې خو مره چې ونه روپناه شوم بیا مې ولي لګړه که نه را مې وړه وغځم چې ته کېښوي چې اوسه نور شي له ضرورت هم نشته ده نو دا راته روب ټیکالې میکالې یو شی بل شی ټول کلي وله راوړلې بېله مې مو نه خبره نه وه اوس چا یوه ټیکاله یوه سکېده چا دوی کې دی غریبې وې وخلو چې دا ځای کې مو پیمانه وخوړه درو ورځو پورې دلته ناست وو چې هغو مطلب چې کله جرمانۍ مې ته واوروله جرمانۍ یې ترې واخیستله بس بیا یې ته وي چې راڅو نو بس بیا یې لیار کولاو کړله که نه نو دا شی دوره پورې پته مولی شته مخکې کسان راغلي وي کوزه نه بازار نه وی سره بابوزو والا خلک هم وو هغو نه مو دا خبره کړې وه دا یې مو یې خپلې وه داسې خبره وستایم تا الفاظ خپل شي زما ګرانه
فکر جنت قبول کړم محترم دا یاسمون لدا ګډمت نظمون خدای مسنکا په مینا دا ولا دوا باندې ضرورت یې لیکورنا نیمو ان شاء الله تاسو سره په دې اتحاد کې شتایو خبره بار مخکې مو ته ویلو مو دې کوم سره قوم یو اوس دې کوم سره قوم یو کوم مزل تاسو چې تاو په صحیح طریقې سره مو به تاسو نه دوا قدمه مخکې سو په کوم طرف باندې تاسو کله اتفاق راوستو په ورخاتنو او ټول قوم سره جوړ شو موږ سره مخکې نو دې مو زور کړي ولا مو کړه خو پرګه مو زور کړه ان شاء الله ټول په اتفاق باندې پتا کې خبرې وو هغه به مو سره په دغه خبرو باندې اتفاق وي مو کله ډېر پکې کله دا نه چا سره شور کې نه چا سره پسوت کوي او نه چا مانی کنه نو مو به تاسو سره ان شاء الله په شان سره روانو دوا قدمه به سره مخکې چې کاغه په داسې کې کبار لوي کاوري وي نو بس الله دې مو اتفاق راوستل کې مو ان شاء الله تاسو په سامین دا وده خیر وطن په مثال زر نور کم زي ساتم د وجود په پاکینا تر قربان می د دتن وشیرادون دا من الشدائد ایمان زل رب الامر سر